السلام علیکم. J91 مهم خبرونه سره زم سنبل شاهین. مهم خبرونه کې اولین خبر د افسوسناک دی چې تاسو له درکو په دلزاک روډ کې په جنرال سٹور او کتابونو په دکان کې ور لګېدلې دی. د دې ور وجه صرف د ترانسفارمر کې د سپارکینګ وجه وه چې هغې کې لږ شان سپارکینګ وشو او دا دکانونه دواړې د ور په کې واغستلو. د هغې خلکو دا وینم ده چې دا سپارکینګ مخکې نه شوی دی او موږ پابډي والو ته اپلیکیشن ورکړی، درخواست ورته هم لیکلی دی چې دا ختم کړي. هغې نه باوجود هغې په دې باندې اکشن وانه اخیستی شو او د هغې نه پس په د دلزاک روډ باندې په دغه دوه دکانونو کې ور ولګېدو. اوس راځو دویم خبر ته. په تحقیق کې شوهر یعنې خاوند د خپل د ښځې د کور باندې یعنې په خپل په څښرګنۍ باندې حمله کړې ده او حمله یې صرف د هوایي فایرنګ وجه وه. د هوایي فایرنګ په وجه په هغې کې 2 جنازو سره 3 کسان هم قتل کړي شوي دي. د دې فایرنګ وجه صرف دا وه چې ښځې او خواښې پې دعوه کړې وه او رپورټ یې پې ورکړی و چې دی په جیل کې و. د جیل نه پس راغی او په اوسي په حالت کې هوایي فایرنګ یې وکړو. اوس راځو دریم خبر ته. د ډېر تنقیدونو په وجه سابق کرکټ اجاز احمد چې دی هغه د پښتنو نه معذرت کړی، یعنې معافي یې ترې غوښتې را او د معافي وجه صرف دا ده چې هغه ویلي وو چې پښتنو په طاقت کې او په جسامت کې ډېر ښه دي خو دې د کرکټ لږ تعلیم پکار دی. خو خلکو هغه پکې دا ویلي چې خلکو کیدای شي تاسو زما دا خبره غلطه اغستې، د هغې په وجه زه ستاسو نه بخښنه غواړم. اوس راځو بل خبر ته. محکمه صحت دا فیصله کړې ده چې د اختر کمې چوټیانې دي په هغې کې د هسپتالونو چوټیانې نشته. هغې کې هغې 3 شفټه ډیوټي به کوي، سهار ټایم کې یو، ماښام ټایم کې بل او بل ټایم کې بل به کوي. او دا او هغې دی هم ورته ویلي دي چې د دې اختر د چوټیانې به تاسو له د اختر نه بعد درکو. اوس راځو د ټولو اخرین خبر ته. د انډیا یعنې د بهارت د بیللو نه پس په ټیم کې اختلاف راغلی. وسیع اکرم ویلي دي چې په دې ټیم کې داسې کسان هم دي چې یو بل سره خبرې هم نه کوي. په هغې کې اختلافات هم شته خو دا اختلافات لرکول غواړي او دا انټرنیشنل کرکټ دی، دې کې د اختلافات ختمول پکار دي. بل طرف ته شاید افریدي ویلي چې دا کرکټ د T20 کرکټ ختم شي نه پس به زه خپله خبره وکړم. شاهین افریدي سره زما رشتهداري ده، خو زه څه خبره کوم خلک دوی چې ته د هغه په مخه کې یا د هغه په حد کې خبرې کوي. د J91 نیوز مهم خبرونه سره زه غواړم ستاسو نه اجازه دلوي. الله پامن.